کله نبی علیه الصلاۃ والسلام عمرې لته کافر د لار نه واپس کوي ته عمرې لنه شراتله الته نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مکی مشرکین او شرایط ولیکلو او یو کاغذ ولیکل شو په هغه باندې دا معاهده ولیکل شو په کې کافر ډېر سخت شرایط نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ایښو یو شرط په هغه کې دا و کو تاسو نه څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکی ته واپس راغی موږ به تاسو نه درکو خو په مکه کې څوک مسلمان شو مدینه منورې ته درغه تاسو به ځان سره په دې ته واپس حواله کوي دا شرط سره نبی علیه السلام منلو یو شرط پکې دا چې څه کال تاسو عمره نشئ کولای تاسو به واپس مدینه منورې ته ځئ کال به راځئ ځان سره به اسلحه نه راوړئ صرف 3 ورځې په مکه کې تیروي بیا به واپس ځئ ډېر عجیب سخت شرایط نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره هغه شرایط منلي په هغې کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نورې قبیلې نه قریشو نه علاوه پاتې کېږي چې هغې ته بنو خزاعه او بنو بکر ویلی شي د دې دوو قبیلو به ټول عمر د یو بل سره جګړې وي د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر به د دې یو بل سره جګړې ژوند داسې تېرېدو نو په هغې کې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې دې د هر چا سره ملګري کېږي ملګري دي شي هر طرف ته چې کېږي نو بنو بکر قبیله چې وه هغې قریش غوره کړه موږ د کفارو سره کېږو او بنو خزاعه چې ونه هغې نبي علیه السلام غوره کړه موږ د دوی ملګرتیا کوو نو په دې معاهده کې دا ولیکل شو چې دوی به هم د یو بل سره جګړې نه کوي دا بنو خزاعه بنو بکر به هم د یو بل سره جګړې نه کوي خو که چېرته دوی د یو بل سره جګړه کوله نو موږ به د دوی ملګرتیا نه کوو د بلې ډلې په خلاف باندې یعنې د بنو بکر ملګري قریش دي نو قریش به د بنو بکر ملګرتیا نه کوي او بنو خزاعه ملګري د نبي علیه السلام دي نو نبي علیه السلام به د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې یعنې د دوی امداد به نه کوو دا معاهده وشوله وخت تېرېدو دوی هم جګړه نه کوله آرام سره ژوند تېرو دې بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغې د ځان نه خبر هم نه دوی پې حمله وکړه هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې ودو او داسې حمله یې پرې وکړه چې ډېر شی پکې ووجل هغوی ترې وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل هلته یې پرېنښودل بیا یو سړی بدیل تېر مو د هغه کور ته ورغله هلته یې قتل کړو نه یې پرېښودل او د دې بنو بکر ملګرتیا قریشو وکړله هغې معاهده کې دا و چې د دوی ملګرتیا به نه کوئ خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر ملګرتیا وکړه په بنو خزاعه حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شي کسان قتل کړو د دې خو مطلب دا چې نبي علیه السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سهار شو نو کار خو ورته خپل یاد و چې موږ خو غلطي وکړه موږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره دا لیکل کړي دي چې موږ به د دوی ملګرتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې او موږ د خپل ملګرو ملګرتیا وکړه د نبي علیه السلام د ملګرو په خلاف باندې دا خو موږ غلطي وکړه دا خو موږ نه غلطي وشوله چې سهار شو نو عمر بن سالم د دې بنو خزاعه کې یو تن و هغه د دې ځای نه روان شو مدینې منورې ته لاړ او چې مدینې منورې ته لاړ که نه نو مسجد نبي ته چې څنګه ورسېدو نو نبي علیه الصلاۃ والسلام په شعرونو کې خبر کړو شعرونه ورته شروع کړو او په شعرونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو ملګرتیا کړې ده او هغې تاسو سره لیکل دا کړي چې دوی به امداد نه کوي تعاون به نه کوئ هغې د خپلې وعدې خلاف ورزي کړي موږ راغلي یو موږ ستا ملګري اوس به ته زموږ امداد کوي او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته یې وویل چې اوس به ته زموږ ملګرتیا کوي ته به زموږ امداد کوي ځکه موږ ستا ملګرتیا غوره کړې ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د مشرانو خبرې را یاد کړې چې ستا مشرانو په موږ باندې ننګ کړی دی او موږ تا سره چېرته بدشکلي نه ده کړې عهد شکلي ستا سره موږ نه ده کړې ستا ټول عمر موږ تابعدار پاتې شوي یو اشعار وغیرو کې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې وکړه چې یو تن روان کو قائد یو قاصد روان کو او قاصد ته وویلو ویلاړ شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده اوس په دې دریو خبرو کې یوه اختیار کوئ یا خو داسې وکئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکئ زموږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکئ دیت ورکئ خبره به خلاصه شي دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په ملګرتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي نو د هغې سره خپل ملګرتیا څه کوئ ختمه کړئ دویم خبره دا ده او درېیمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کړئ فسخه کړئ په دې دریو خبرو کې وکړئ یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکړئ یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ یا مې چې ستاسو سره د جنګ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایئ چې هغه موږ نه منو هغه فسخه کړئ دې دریو خبرو کې وکړئ قاصد چې دا قریشو ته دا خبره وکړه قریش ورته په دې دریو وړ کې یو هم نه منو په دې دریو وړ کې موږ یو هم نه منو او وایي خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودي چې دا یې وویلو قاصد روان شو چې قاصد مدینې منورې ته روان شو دلته کې دوی وویل چې دا خو موږ غلطي وکړه ځکه چې هغه زور خو یې مات شوی و که نه هغه زور یې مات شوی و ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوي خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی مدینې منورې ته تللی و عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه غونته کې سړی مسلمان شوی عمرو بن عاص غونته سړی مسلمان شوی غټ غټ خلک مسلمان شوي و د دوی هغه زور خو مات شوی و چې سوچ وکړئ زموږ خو هغه زور هم نشته دی او موږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه دا به اوس څه کېږي ستومانه شو پښیمانه شو ابو سفیان ته وویل هله شابه زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ووایه چې د حدیبیې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم هغه مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو زر ورشه ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یو لور په نبي علیه السلام واده وه په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو دې چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ چې د خپلې لور کره لاړ لور یې ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه خپل پلار ډېر موده پس ولیدو ډېر موده پس ولید ابو سفیان او پلار ډېر لوی سړی و د مکې مکرمې سردار و څه وړوکی سړی خو ونه که نه نو دا خپل پلار ته پاسېده پلار یې ځان ته رانږدې کړه دا یې ښکل کړه دا پلار په تندي ښکل کړو
خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت و چې په هغې باندې کېناستو نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وفرمایل بابا لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نو هغه داسې لږ اوچت شو نو هغې ته هغه پوزکۍ راغونډ کړو هغه بستره یې ترې راغونډه کړه چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه نو هغه ورته وایي لورې زه کېناستم په پوزکۍ هغه دې رانه راغونډ کړو نو دا دې رانه ولې راغونډ کړو دا پوزکۍ زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزکۍ مناسب نه یم دا پوزکۍ زما مناسب نه دی زه دې پلار یم او دا پوزکۍ لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکۍ کېنم نو ځکه دې راغونډ کړو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزکۍ مناسب نه یم یعنې زما دومره قدر نشته چې زه په دې پوزکۍ کېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزکۍ دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او پاسي دا د هغه د ملاستې ځای دی دا د دواړو جهانو د سردار پوزکۍ دی بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی پلار مې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرک او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی دا پوزکۍ مې ځکه راغونډ کړو پلار یې ورته وویلو وی لورې تاسو ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لورې چې زمانه جدا شوي یې نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وی بابا چې ستانه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي بلکې د کفر د تیارو نه راوتې ما او د اسلام په رڼا کې داخله شوي ما اسلام په رڼا کې داخله شوم دی ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړم ابو سفیان ورته وکړه وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه وی وی د مکې مکرمې سردار که نه ډېر خلک درته کیني او پاسي ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه لوی د مکې سردار که ډېر هوښیار سړی وي او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سره ټیټوي د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سره ټیټوي بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غوسې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی مسجد نبوي ته راغی او نبي علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زموږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما نبي علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویله خاموشه پاتې شو نبي علیه السلام دی ناست و ناست ور دغه ځای راپاڅېد چې پاڅېد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغی وی دا ډېر خاص ملګری دی کېدای شي دی زما سفارش وکړي ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورغی وی ابوبکر زه راغلی یم ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زموږ شوې وه کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه سره دوباره نبي علیه السلام ومني موږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلم چې بیا د سره تازه کړو دا معاهده ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه دا کار نشم کولی زه دا نشم کولی دی د هغې ځای نه پاڅېدو لاړ عمر رضی الله تعالی عنه وی کېدای شي دی زما سره دا خبره ومني وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه کړه عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه السلام ته سفارش وکړم عمر ته ډېر غوسناک سړی و که نه وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبي علیه السلام ته وکړم وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم توره یې راویسته وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایي چې نبي علیه السلام ته زما سفارش وکړه دې خو د هغې ځای نه ورټلی شو لاړ علي رضی الله تعالی عنه وی علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو بل ته ډېر زیات نږدې یو علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی څه وکړم وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبې دا کومه معاهده چې موږ کړې ده چې دا سره نبي علیه السلام دوباره ومني علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی زما د الله په ذات باندې قسم نبي علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړې ده د دې باره کې نبي علیه السلام څه کړې ده یو فیصله کړې ده اوس د چا مجال هم نشته چې نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغې خلاف خبره وکړي زه دا نشم کولی نبی صاحب خپل فیصله کړې زه څنګه ورځم نبی علیه الصلاة والسلام لره ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی عنها مخاطب شو وی ای بنت محمد ای د محمد لوري فاطمه رضی الله تعالی عنها ناسته وه حسن رضی الله تعالی عنه ناست و علي رضی الله تعالی عنه ناست و نو دوی ای د محمد لوري صلی الله علیه وسلم وی ته خپل پلار ته سفارش وکړه که نه او که ته ورته نه کوې که نه نو ستا خوا ته دا کوم ماشوم ناست دی د حسنه دا کوم ماشوم چې ناست دی وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووهه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده د حسن ته ووایه چې دی مسجد نبوي ته لاړ شه په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده وی یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي محفوظ به شي تمام سرداران فاطمه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی دا خو ماشوم دی پناه ورکول خو د غټو کار دی دا خو وړوکی دی دی به څه پناه ورکړي وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف کې به دی راپاسې یو تن ته به پناه ورکړي زما بابا به یو فیصله کړې او د هغې نوسې به راپاسې او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده نه نه دا موږ نشو کولی ابو سفیان علي رضی الله تعالی متوجه شو علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډېره سخته شوې ده دا خبره ډېره سخته شوې ده ځکه زما سفارش ته هېڅوک هم تیار نه دي خو داسې راته څه چل وښیه چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لا نه شم که نه د مکې کې به خلکو ته څنګه مخ ښیمه چې زه هسې رالمه څه طریقه خو راته وښیه که نه نو علي رضی الله تعالی وفرمایل وی داسې وکړه که نه زه درته یو چل ښیم که ودې کړو ښه به ستا لپاره کېدای شي فایدهمن وي څو وی جومات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی یم چې د حدیبې د صلح تجدید وکړم د صلح حدیبې تجدید دپاره راغلی یم او د هغې د استحکام دپاره راغلی یم او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت دپاره راغلی چې هغه موده نور هم زیاته شي وی دا چغه ووهه او بیا ځه ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته نبي علیه السلام هم ناست دی صحابه کرام هم ناست دي په چغې دا اواز وکړو وی زه مکې نه دې دپاره راغلی یم چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي هغه شرایط دې بحال پاتې شي دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته ترېنه خلک تپوس وکړه ابو سفیان څه دې راوړو مسجد نبوي ته لاړم او اواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلی
نبی ورته استاد اعلان نبی رسول الله قبول کو سخاو نه درته وکړو وینا ویني درته خپل نه وینا ودا ته چا ویلو ودا ته علي دي وینو دومره غټ سرداري او علي غونته سړی ته دوکا کړی دې څه مطلب چې لاري مسجد نبوي کې اعلان وکړو چې د صلح حدیبیه د تجدید لپاره غي مولا روان شي نه درته خمیلو شو نه درته نه ملو شو اسراري واسراري وګولې دلته کې نبی عليه الصلاه والسلام صحابه کرامو ته فرمایل په تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروي د جنگ سامانونه تیاروي په مکه باندې حمله کوو خدا سي به وکړي چې ګوره څوک درنه خبر نشي دا خبر پټه ساتو مکه ته دا خبر اون رسي چې نبی اسلام په مکه باندې سکی حمله کې دا خبر پټه وساتي په دغه ورځ کې د مکه مکرمه یو ډمه غالبا چې دا سلمان مو دا یو ډمه دی به دا مایلسونه به کول او حجرو کې بغړیدو خلکو به پیسې چنګلي د دې دغه معاش او دغه د غټي وټي ذریعہ وا خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مشول د مشرکین مکه غزور لکم شو دا په دغه ورځ کې راغلی مدینه منورې ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوي اے محمد صلی الله علیه وسلم دې لنه راغلی چې مسلمان شوی ما نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا راغلی رسول الله صحابه کرام په دې ټول په دې مشهور خزوا وی سره راغلی وی ما باندې چې پیسې چنګلې خو تا ټول وجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې او تا ټول مړ کړو وی په مکه کې زما گزاره ګرانه د سوکا باندې پیسې چنګلو نشته دی مکه کې گزاره نه کیږي نبی سره راغلی وی دې راغلی چې ته خپل ملګرو ته زما سره امداد وکړي ما پیسې مې راکې ما اوس البته گزاران ګران شوی نبی رسول الله صحابه کرام ته ویل په 50 وسکی کې دی ورکړي بس دې له څه چې 50 وسکی ورکړي ولې چیزي صحابه کرام سره خپل وس موافق 50 ورکړي پیسې ورکړي د مکه نه سره د مدینه منورې د مدینه نه راو رخصت خو چې کله د مدینه منورې نه راتله کنه نو یو صحابي دا غنو حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی بدر په غزا کې د نبی رسول الله سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله کنه هغه ولې یو خط یو چټي ولیکل او په چټي کې ورته دا ولیکل چې نبی عليه الصلاه والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان تیار کړی داسې کسان لکه دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی عليه الصلاه والسلام په خط کې دا ولیکل او دا دي خزل ورکوي دا به ځان سره وسی مکه کې بعد دا خبر ورکړي دا خزر روانه ده نبی عليه الصلاه والسلام باندې وحی رااله جبريل عليه الصلاه والسلام راغی وی د الله پاک پیغمبره ستا راز پاشو ستا چې د کوم راز خبره واغه مکه والو ته ورسېدله یو خزي سره خط او حاتب بن ابي بلتعه ورکړی دی او هغه خزر په روزي خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علي رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د درې صحابه کرامو ته اسنه توحید وخی سنت او شابه هغه خزر نو هغه ختم مکی مکرمه ته ونه رسي هغه ختم مکی ته ونه رسي دې ای پروزه خاخ کې اعلان دی کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پروزه خاخ کې اعلان دی کوي بس هغه په وخت باندې روانه و دي اسنه توحید روان شو درې ور صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام ته ورسېد خدمت اعلان دی کړه ته وای رسول بس اسنه راکو شو د وخت مواري ولا ونیو وخي ورلکین او خزه تراکو زکړه خزه ته خطر خزه ما خط نشته وی خط پر سره شته خط راکا اوخه ورله ولټاو د دې چې کوم سامان او هغه تار پتار کو خطو د خزي چې کومي کپړې وي دغه تلاشي واغسته خط نشته دی اوس خط سره ملاويږي نه خزي ما سره شي نشته دی علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زما پیغمبر چې سوی غشتیا وي زما پیغمبر تر اوسه پر دروغ نه دی ویلي او هغه وجره دې سره خط وی دا خط روبا سکنه قسم په الله کو ستا کپړې استل راشي کپړې بدل نه مباسم کو ستا کپړې استل راشي پم کنه دا بدل نو باسم خو خط راکې نتا خط سره شته دی خو تر ډیر وخت ما سره نشته دی خو زمون پیغمبر ولې دې سره خط یقینا موږ ولټاو چې تاسو ته خپل وسو خط نشته خو چې پیغمبر وي خط سره نو اصحاب کرام داود نبی صاحب خبره تاسو کله یقین استاد خط موجود دی خزه پوه چې په اس حالت زما مخ کې تلو نشته دی دا کوم سي دي چې چا تکړه او د کوم سي د لاندې په دې وختو کې غوټه کړو د سر سره د کوم سي د لاندې په دې وختو کې د تعویذ خو دا تعویذ مونته جوړ کړو دا ختمه دلته پټ کړو چې پټ کړو کوم سي ته لاس په خاطر راويست وری ولکو چې وایو هغه ته وسو تزه خاطر واغسته نبی عليه الصلاه والسلام له راوړو چې راوړو نبی عليه الصلاه والسلام خط کولو او ته پړاو شو نبی عليه الصلاه والسلام حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ صحابي وروغتو دا کار دی ولې کړی دا کار دی ولې کړی صحابه کرام څو غوسري عمر رضی الله عنه ټول هرستری نبی صلی الله علیه وسلم الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکړه د منافق دا څنګه ومه دغه سره ډېر خاطر دوکه وکړه ماته اجازه راکړه د منافق دا څنګه وارزوم نبی رسول الله صلی الله علیه صحابي وروته حاتب ابن ابي بلتعه په حاتب دارته وجدا کار دی ولې کړی دا دی ولې کړی هغه ته الله پاک پیغمبر زغ خبر کوم په ما باندې تلوار مکوي چې زغ خبر پوره کوم باندې تلوار مکوي نبی سمي وایته سوای اذا الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې زړه برابر کړی سم مسلمان یم دا کار دی ولې کړی اذا الله پاک پیغمبر دوی مجبور نه کړی د مکه مکرمه نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی کنه او الته خزه بچی پاتې شوی یا نور څه پاتې نو الته رشتہ دار څه دغه خیال ولا ساتي ویزه مکه نه راغله مدینه منورې ته خو زما خزه بچی په مکه کې پاتې شوی دي او الته زما یو رشتہ دار نشته چې دغه خیال وساتي په مکه کې زما هیڅ څوک نشته دي خزه بچی مې خوشي پاتې شوی هیڅ څوک نشته دي الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپل خزه او د بچو لپاره کړی دی ما وی چې نبی رسول الله والسلام چې سقیدا الله اسی کوي زما په خط باندې دا پاتې کیږي نه الله نبی رسول الله ته اسی فتح ورکړي خو په هغه باندې زما لګون ته کې احسان راشي زما د خزه د بچو باندې خیال ساتي هغه ته تکلیفونه الته نه ورکړي زما بچو ته تکلیفونه نه ورکړي دا کار مې صرف دې لپاره کړو ما دا څه کار وکړ چې الله د الله رسول ته ضرر نشي رسولي زما د خط الله د الله رسول ته ضرر نشي رسولي نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایي ته رښتیا وایي ها هم ته دا کار ته مسلمانې خدا کار تاثیر دې لپاره کړ ته رښتیا وایي تا دې وکړو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وای د الله پاک پیغمبر سره ته دا منافق دی نبی عليه الصلاه والسلام د مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا عمر ته پته نشته چې بدري صحابي دی
دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالى څه فرمایي چې پکې کوم صحابه کرام مشرک شو ابن تعالی دا غي متعلق وایي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتی صحابي دا ته جنتی سره دا بدر صحابي نه دی عمر رضی الله عنه دا خبر ورید سره ګورې وخت روان شي په جړا شو او نبی رسول الله والسلام ته فرمایل بي الله ورسوله اعلم الله او الله رسول ډیر خپويږي ما غلطي وکړه الله پاک پیغمبر زپو نشم نو دا یو واقعه پکې داسې راغلی و چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې دا صرف هغه خط لیکلو